دا فدیه به کم کس ورکوي؟ یعنی د فدیې د وجوب دپاره علت څه دی؟ نو یاد ساتئ کم کس چې ډیر زیات ضعیفه وي، شیخ فانی وي، شیخ فانی مطلب چې ډیر زیات ضعیفه وي، کمزوره وي او هغه روجې نشي نیولی، نو دا سړی به فدیه ورکوي. او دویم هر هغه کس چې د هغه داسې بیماری وي چې دا بیماری د دایمي ده، همیشه ده، دی ښه کیږي نه، نو دی به فدیه ورکوي. خو یاد ساتئ که چېرې دا شیخ فانی دا بوډا سړی او دغه دایمي مرض والا د چا چې دایمي بیماری ده، همیشه بیماری ده، دی دواړه په روزو باندې قادر شو، په روزو نیولو باندې قادر شو، دا شیخ فانی دی، الله ولی صحت ورکو، صحت ښه شو، روزې نیولی شي، یا د دایمي مرض والا دی، د دې دا بیماری ښه شوله، نو د دې دا فدیه بیا باطله ده، دی به دوباره بیا روزې نیسي. او د معمولی عذرونو د وجې نه چې کوم دی فدیه ورکول نه دي پکار، یا معمولی بیماری وي د سړي، لکه عام حالاتو کې سړی په سفر روان دی و یاره روزه نشم نیولی فدیه به ورکمه، ته پوه شولې، یا معمولی بیماری وي دی وایي چې یاره فدیه به ورکمه، نو دغه فدیه د باطله ده، دی به چې کوم دی باقاعده روزې نیسي، روزو قضا به راړی.